حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان نزان خبر لګ په دې باندې ځان کوهګو چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان سره په مینا محبت باندې موږ تاسو ته څه ملاويږي. یو پیرا د حارث لور دا اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خوب مې لیدل او ډېر خطرناک خوب مې لیدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای ماته بیان کا خوب دی. هغه زنانه عرض کوي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب دومره خطرناک خوب دی دومره سخت خوب مې لیدل دی چې هغه خوب زب خپل جبه باندې بیانولای نشم تاسو ته. بهرحال حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه زنانه مجبور کړله او هغه زنانه ته و فرمایي چې تخپل خوب ماته بیان کړه چې هر څومره خطرناک دی هر څومره سخت دی ماته بیان کړه. ازنانه عرض کوي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما خوب ولیدلو چې ما په لاس کې چاړه ده او تاسو د بدن مبارک نه زغوی خراب وسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وای دا خوب خطرناک نه دی بلکې دا خوب تا ډېر خپل خوب لیدل دی. وای ان قریب فاطمه رضی الله تعالی عنها ته الله پاک بچي ورګي او هغه بچي وي تا په غېګه کې ستريږي ځکه چې هغه بچي هغه د سیل کده ما د بدن ټوټه نو تا د ما د بدن ټوټه په لاس کې راغسته وي ما د غملاسه وي تا په لاس کې ستريږي. خوبونه ډېر عجیب شي. موږ لا ګروپ کې نو واتس اپ باندې د مرګري ګروپ جوړ کړه نو خلک به اسلامي سوالونه کوي مختلف قسمه سوالونه کوي موږ فتاو پرانا کې دا هغه جوابونه کوو. نو بیا په هغه کې یو کس ویل جره ما خوب لیدل نو خوب یې ویلو ما ویل تعبیر ورکړو خو موږ عام فطرت دا دی اوس دغه مجلس دی په دا مجلس کې یو کس ویل جره مولانا سي ما خوب لیدل او ما تعبیر ورکړو ټولو خپل خوبونه یاد شي. هر یو کس چې ما هم خوب لیدل ما هم خوب لیدل ما هم خوب لیدل نو ما یو څو پرې خوبونو تعبیر ورکړلو بیا یو عالم منع کړل وای د خوبونو تعبیر ډېر سخت علم دی او داسې چټي تعبیر ما ورکاو موضوع چټي تعبیر نه ورکوم کتابونو پر اړه کې ورکوم وای بیا ما کاوه ځکه چې د اخکاس حالت زندگی معلومه اول ضروری تا ته کم کاس خوب بیانوي دا هغه د ژوند حالت اول معلومه ضروری دا هغه موافق به خوب تعبیر ورکوي. علامه ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه د خوبونو په تعبیر باندې یو ډېر غټ کتاب لیکلی تعبیر الرؤیا. هغه یو پیره یو کس راغلو او تعارض یې وکړلو چې یاره ما خوب لیدلی دی او خوب کې مې داسې ولل چې د کاټ لاندې راته اور بل دی. علامه ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه ته فرمایي وي تاسې چالو که چې د کاټ لاندې ځای دی وکنه په دې کې خزانه پراته وي مال یې پکې پروت وي. هغه چې لاړلو ځای یې وکنستلو واقعي خزانه پکې پراته وه پلار نیکه جایداد یې پکې پروت و چېرته یې ښخ کړی وی راوښکلو. څه وخت بعد بیا یو کس راځي بل کس وی حضرت صاحب ما خوب لیدلی چې په کاټ لاندې مې اور بل دی. علامه ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه ته فرمایي وی زر د کور نه ځان وباسه په دا کور باندې عذاب راتلونکی دا کور ویرانېدونکی دی. همدغه سوا کور ویران شولو. چا کم شاګردان یو هغه ته پښتنه وکړه وای دواړو یو رنګ خوب لیدل دی او تعبیر جدا جدا دی. علامه ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه ته فرمایي وای دغه یو کس چې کله خوب لیدل دغه جمی موسم وو او د جمی په موسم کې ور لیدل دا فائدہ ده سړی په جمی کې ور ته ځان نږدې کوي نو فائدې شي شول. وای دا بل قسم خوب لیدل خو دا بل د ګرمۍ په وخت کې خوب لیدل او د ګرمۍ په وخت کې دغه ور لیدل خطرناک شي نو ډېر سخت تعبیرونه دي. نو بهرحال بیا ما و چې بالکل داسې چټي تعبیرونه نه ورکول پکار داسې خبره اضافي را یاده شوله. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها ته الله جل جلاله
دویم بچی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ورکړلو او همدغه سیوا دغه زنانه په لاس کې ستر شو. کله چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ پیدا شولو څوک راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خوشخبری سناوي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه رضی الله تعالی عنها بچی وشولو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه باندې د الله شکر ادا کړلو، ډیر خوشحال شولو او لاړلو فورا او دغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ راواغستلو په خیغه کې او اذان په غزغه کې او اقامت وکړلو او داسې کجوره راواغستل خپل اخلاق اعلان دا کړل ذره ذره کړل او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په خپل کې دغه کجوره او ذرات ورکړل. علما فرمای او وسمم دا کول پکار دي چې کله معصوم پیدا شي نو معصوم په پیدایش باندې یو د الله شکر ادا کول، دویم فورا په غوږ کې ودا په خیغه کې اذان په غزغه کې اقامت کول پکار دي او دریم دا چې چیرته ښه عالم دیندار سړی وي هغه ته بوز او هغه ته وایي چې را کجوره په خوله کې لګه ذره ذره کو د معصوم له ورکا چې تا د خوله برکت تا د بدن برکت د معصوم په بدن کې شامل شي. زخه خبره دې ډېرې زیاتې فائدې دي. وګوره حدیث نه ثابت ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ورکړو نو موږ له پکار دی په دې باندې عمل وکړو. کله چې د حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما دواړه داسې لږ راغټ شول، یو پیر خو نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې په منبر باندې تشریف فرمایي بیان کوي صحابه ته او د حضرت حسن حسین رضی الله تعالی عنهما دواړه داسې واړو روانو دندګونه خوړل. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مست څومره مینه محبت. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منبر نه راکوش ولو او ورغلو دواړه راوچات کړل او ځان ته په منبر باندې یو په یو په خوا باندې بل په بل په خوا باندې کېناول او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بالکل بشک الله پاک فرمایلی دي انما اموالکم و اولادکم فتنه، تاسو مالونه او تاسو بچی دا فتنه ده. ګوره دا ماشومان چې مولید چې غورځیدل نماز لړو سره خوښ شول ما بیان پر خو دا ماشومان ما راواغستل ځان سره میل د په منبر کې نه دمر امینه محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه دواړو سره یو برخو نبی صلی الله علیه وسلم حضرت حسن حسین رضی الله تعالی عنہما کې یو خپل وګ باندې سور کړه دی او داسې بهر روان کړه دی مینه محبت یې وسرو نو لیار کې چاولې دلو چې ویلې دلو نو دغه دوه کې چې کوم وګ باندې وو اکاسه ته ویایو چې ډېر خپل سوارلې پیدا کړی دا یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وګ باندې سورې دا خو ډېر بهترین ځای باندې تناسي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای وی بالکل سوارلې خو ډېر زیاته بهترینه ده خو چې دا کم کس پاس ناسته دا هم ډېر بهترین کس دی. دا مرکب دم بهترین ده خو چې کم راکب کم ناسته دا کم سور ده پاس دا هم ډېر بهترین دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک میں تاسو ته بیان کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه و اذا حسن حسین رضی الله تعالی عنهما دغه دواړه د جنت د ځوانانو سرداران دي. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه دواړو ملاسو سره انتهایی من محبت. کله چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شولو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې دا واړو او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مې دغه دواړو سره ډېر زیاته مینه محبت کول او کله چې بلیار کې ولیدل ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دا دواړه رويچات کړل خپل وې کړل وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه سره مینه زم پاغه وجبانه دغه دواړو سره مینه محبت. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت شولو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مې دغه دواړو سره ډېر زیاته مینه محبت کول. یو بیر حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دسه بهر د ماشومان سره مشغولا کوله لوبه کوله په دې کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تیرې دلو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته الله جل جلاله یو ډېر روب ور کړو د اسلام دی وجنه. حدیث مبارک کې راځي
یو پیر خو نبی صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو د سی وړه ماشومان تنبل غغولو مشغولې دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغلو ماشومان هغه سه مشغولې دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راغلو ماشومان بیا مشغولې دی کله چې امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تشریف فرما شول راغلو اټول ماشومان تنبل سره منډه کړو تختید نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکه شولو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمای و اے عمر الله پاک تعالی داسې روب در کړه دی چې کوم ځای له تلاړ شال د شیطان نه ټینګيږي او یو حدیث مبارک راځي یو پیر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پر اتک باندې داسې مسکه شانته شولو په مخ مبارک د خندا اثرات ظاهر شول امیر المؤمنین پختنه کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سوجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای اے عمر ته چې کله راغله اته پراتک باندې شیطان په الیار باندې په منډه روانو ټیزونه ته روانو منډه واهله وی پاغه باندې مال خندا راغله مسکیش ول دومره لوی روب او دبدبا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته الله جل جلاله ور کړی و نو چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ریدو د ماشومان ټولو منډه کړل حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هغه مال ته ولاړو ماشومان دی چیرې منډه واه راشو واپس چټي منډه واه ماشومان وی چې امیر المؤمنین راغلو وسم وਹੀ وای دا امیر المؤمنین نه دی دا موږ نوکر دی امیر المؤمنین ته نوکر نسبت وکړو امیر المؤمنین چې کله دا واوریدل حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ راونی ولو وای تاسو ول ته بیا وای ما دا وای چې ته موږ نوکاری ته موږ خادم یې ته موږ خدمت کوي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ موجود دی او امیر المؤمنین معصوم دی خیر دی پرېدا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي نه دا څه کې دی نشي چې زه اوس پرېدم دا کومه خبره چې وکړه دا یو وسیله ماسره په کاغذ باندې د لیکي سٹامپ پیپر ور سره لیکي دسخط وکوي ګوته وی لګوي چې کومه خبره وکړه نور صحابه هم حیران دي چې اوه امیر المؤمنین ته نوکر نسبت وکړلو امیر المؤمنین غوسه شوی په د باندې د ځان سره روان کړلو چې روان یې کړو په کوت کړای دی اوس وړو کې دی کله یې بوتلو و چې کومه خبره وکړه هغه ته ګوته ولګاو اوس مهر ولګاو چې دا خبره تا کړې ده خو ماشوم نه ګوته ولګاوله مهر ولګېدو وای دا بس ته اوس فارغ شو او نور صحابه ته اعلان وکړو اے صحابه ما دا په دا خبره نه نیول چې ما ته نوکر نسبت وکړو ما بيزته وشکلو بلکې ما دا په دا وجه ونیول چې ما ته دا لیکل وکي او چې کله زمړ شم او زه په قبر کې خولای کېږم نو ما سره دا لیکل خاخ کو په قبر کې کله چې قبر کې ما نه پختنه وشي ما اعمال مطابق ګور امیر المؤمنین د څومره لوی مقام ته الله جل جلاله ور کړی چې په حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ابو بکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه وعلی فی الجنه دلته صحابه کرام مبارک په دنیا کې د جنتی کېدل خوشخبری راغله په هغه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ده لوی مقام ته الله پاک ور کړی خو بیا میزان سره دا وړو کې کاغذ وې دا وړو کې غونډه کاغذ ما سره قبر کې کېدو چې کله قبر کې معنا پښتنه وکړل شي ما اعمال مطابق وې زه وتا کاغذ خو هم چې وګوره زه خو د حسن حسین نوکریم مانه کته غلطه شوی نه ما غلطه پښتنه یې نه وګزه زه خو نوکریم وې کې دې چې الله پاک په دا باندې مغفرت وکي دومره مینا محبت د امیر المؤمنین د حضرت حسن حسین رضی الله تعالی عنهما سره په خپل دور خلافت کې امیر المؤمنین 2000 درهمه ځوانانو لا وظیفه مقرر کړي و چې 2000 درهمه هر یو ځوان ته ملاویدل حضرت حسن حسین رضی الله تعالی عنهما ته 15000 درهمه مقرر کړي و دوی ته 5000 درهم ځکه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام لسی دمر مینا محبت د امیر المؤمنین د خپل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه ملاسو سره و چې کله وخت تیر شولو تاریخي واقعیا لیکل زما عزت او ډیره سخت واقعیا ده تاریخ واقعیا لیکل ده چې
چې کله د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ګوره زما عزتمنو یوه خبره سره یاده وساتو صحابه کرام چې څومره صحابه کرام دي تمام صحابه کرامو په باره کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک موجود دی اصحابی کالنجوم زما صحابه کرام په شان د ستورو دي فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم تاسو چې د کم یو اقتدا وکړله تاسو هدایت ته ورسېږئ او دغه دنیا چې څومره تابعین تبع تابعین اولیاء کرام څومره خلق علما دي دا ټول چې راغونډ کړي د یو ادنا صحابي درجې ته نه رسېږي صحابه مقام د الله په نزد باندې ډېر بلند دی